د دې وجنا امام غزالی رحم الله چې دی احیاء العلوم په دین یو کتاب کې چې دی واقع د چغلخور په باره کې لیکل دا او امام غزالی رحم الله لوی صوفي او بزرګ تیر شوی دی دغه مکتوباتو کې چې کوم واقعات ذکر شوی دي نو ډیر عجیب او ناشنا واقعات دي چې هغه ذکر کړي او بیان کړي دي پکې او په دې امت کې لوی چې هغه عالم صوفي او بزرګ مفسر او محدث چې تیر شوی دی نو هغه د چغلخور په باره کې یو واقع چې د هغه لیکل دا چې یو کسو هغه لاړ ځان له غلام اخستو مخکې بچی د غلامان بخرسیدل یو کس لاړ ځان له غلام اخستو چې خدمت برا سره کوي مهنت برا سره کوي ما باندې مدکار لوډ لکمی لاړ یو غلام چې او کو ته غلام خوښ شو بهترین شکل صورت کې د خپل شکل صورت کې د نوجوان دی نو د هغه کس نه تاسو کوم کمی مالک ولکه دا غلام خرڅه هغه وته او دا خو ما د خرڅیدو د پاره چې دی میله ترشتره چې دا خرڅ کم لکه څنګه چې میسارو میله لګیدلی اوس دغه رنګ به د غلامانو میله لګیدي غلامان چې دا به خرڅیدل نو ول دا خو ما د میله ترشتله دی چې د دې د پاره چې دا خرڅ کما نو هغه ریټ یې ستې افسر ریټ باندې خرڅه د ریټ خبره چې وکړه بیا ورته اخره کې وای چې صاحب هم پکشته دي کنه عیب نه پاک دی اوس دلته کې به مونږ او تاسو راځو د شریعت دویمه مسله دا ده چې کله یو کس یو سیس خرڅي نو دغه عیب به بیانوي یو سیس خرڅي نو دغه عیب دغه نقص به بیانوي کو حدیث مبارک کی راځي یو با یو مشتری خپل منځ کې اخستل خرڅول کوي او دا کم کس چې دا سیس خرڅي د ورته عیب بیان کو چې دا سیس د باندې خرڅون خو ګردا عیب پکې دی نو وی نبی رسول الله فرمایي په دغه ګټه خو بدل لګ شي خو په دغه لګ ګټه کې ورته الله جل شانو برکت واچي دی لګ ګټه کې ورته لکه د عیب یو سیس چې هغه دی بیانې نو ګټه لګ کوي 100 روپے غټي او چې کله عیب نه بیان نو 0 روپے غټي خو نبی رسول الله فرمایي چې دا عیب بیان کو 100 روپے وګټي دي کې بوته الله ډیر برکت واچي او کو دا عیب پټ کو دا عیب بیان نکو او 0 روپے وګټي الله بوته بدغه کې چې برکت اوچت کیدا کې بوته خیر او برکت نه نقصان به ورته ملاوي شي پکې نو د شریعت مسله دا ده چې یو کس یو سیس خرڅي دا عیب به بیانې نبی رسول الله یو ورځ بازار ته لاړ یو کس ولیدو غلې خرڅول غنمه خرڅول نو نبی علیہ السلام ورته داسې د لاس وردن کو چې وې کتل نو دن چې نمی پکې ولندواله پکې نبی علیہ السلام مو تو فرمایل وای الګه دا چې لام د کړي ولیدي اذا الله رسول لام د کړي مینه دی دا په د شپې باران شوی دی نبی علیہ السلام عجیب خبره ده چې باران کېدو نه د پاسه دا غنم بلم دیدل کولان دی غنم بلم دیدل دا خو عجیب باران دی چې باران د پاس نشو غنم دن لام دی شوی دی نبی اسلام تو فرمایل دا سیس دی بن کدا چې دی واپس نه تا چې دی وښکا دا دوکا دا دین چې دا به تعالی ګټو کتاب وزن بلک درون شي تا خو ګوره نقصان بدر ته ملاو شي نبی اسلام منکو نو دا چې یو سره به د سیز عیب بیانې شي دا عیب پکې لري کله ستا خوخه دا ویل کې نه خلینو ماخله عیب به بیان کی نو وی دغه کس ورته وی چې یاره نور پکې یو عیب هم نشته دی ټول صفات دي خطکړه نوجوان دی خه مهنتی دی او تختیم نه او په غلام کې باغ ټیم کې دغه دوه صفاتونه خاص تور مونږ چې هغه خلکو قتل چې دا په کې نوښتو به یو تختینه او دوه مهنتی ځکه چې غلام خلک د خدمت د پاره اخلي نو چې مهنتی او د خدمت کول شي نوجوانی نو ول دغه یو عیب چې یو عیب هم پکې نشته دی خو صرف یو عیب پکې چې چغل خور دی چغلی کوي ویل ښا ول زمانه دغه دومره عیب نه دی د سره به واخلما ی بس هغه خبره وسره وکړه تی وی خستو کور ته غلام را وستو کور کې غلام سورج تیرولې په بل ورځ دغه چغل خو د چغلې عادت او دینه چې نه شو قلارې دی دا چې د خاص چې د عادت ځکه مشرعي عادت هر یو چیز بدلیږي خو عادت نه بدلیږي او حدیث مبارک کې رضی نبی علیہ السلام فرمایي ک یو کس درته وی چې دا غر د یو ځای روچت شو بل ځای تلاړې نو وی د دې تصدیق وکا خو کو دا درته چوي چې یو کس عادت بدل شنو د دې تصدیق مکوا نو اوس به دا وی چې سړی چې عادت نه بدلیږي نو به د دې پیغمبرانو دراتلو د قرآن او د حدیثو د دې مطلب څه دی نو مطلب دا دی چې عادت بدلیږي نه صفت بدلیږي لکه مثال به تور عمر رضی الله عنه بهادر وو نو د عمر رضی الله بهادری مخکې مو د ایمان نه مخکې خو مخکې دغه بهادری د اسلام خلاف استعمال د کفر د پاره استعمال دي د ایمان نه رستم بهادر وو خو د ایمان راوړلو نه رستو دغه بهادری او قوت طاقت د اسلام د پاره چې د سر کېدو د کافرانو خلاف استعمال دي
نو دا عادت چې دا نه بدلیږي نو دغه تاسو چغلی ون د خو د عادت نه مجبورو یا بس بل ورځ د کور ته راځي خزي ته ورلوي چې مالک ته خو زما مالک ای او زه خو ستا خدمت کوم خو یو خبره درته کوم خو ګوره زما نوم بنه پیش کې زکه چې ګوره زه ستا سره احسان مند یم زه ستا چې د خپکیګم در باندې ته زما چې د هغه محسن زستا احسان منم خپکیګم د باندې خو ګوره زمانوم بنه پیش کې نو کو نه پیش کې نه به درته ډیر د دوی مصیبت نه دی بچ کوما هغه ول نه بالکل ستانوم ناخلم خدا خبر راته وګس ضروري خبره ده داسي وای خاوند چې دی هغه لګي د بل خزه ګوري بل خزه ته تعلق جوړ کړ دی بل خزه در باندې راولي او تعالی طلاق درکې بالکل د خدمت هغه نه دا څنګه کې دي چې زما خاوند چې زما سره ډیر مینه محبت کوي دا د سره کې دی نشي هغه ول ما درته خبر وکړه خو ګور زمانوم بنه دغه کې او زه به درته ویم پته به درته ولګي وای دا چې کله نا وخت شپې را شو کله سار وختي وځي وای دا دغه بندوبست جوړ کړي چې کله بندوبست جوړ کی او بل خزراوري طالب ول طلاق درکې ویل ښا نو د خزي خوشک پیدا شو نو کو خاون بلک چرته لیټ راغی دی به او کنه د غلام خبره خو رښتیا ده کو چرته لګ وختي په کار بسی وته ویل د غلام خبره خو رښتیا ده خو چې دې بندوبست جوړ کړي دی نو دلته کې دا خبره ورته جوړ کړله نو دا خزه ورته چوس بس کوم نو دی خو خپل عادت نه مجبورو یو دلته کې یو کثرت معلوم دی چې تعویز کوي خو هغه د پاره بدای چې د خاوند د غری د وخت دی نه دی دا په پکاريږي د دې غری نه بوله وخت را کټ کې هغه دا بس دا خو آسان کار دی خو خاوند جریوده شو ورقه انچیا چاړه ورول لګیخت ته را کټ کام او نور کار زما دی بالکل وې دغه بل خزه په تندر مړ استاد سره به مینه محبتي ول دا خو آسان دا خو بو کما اوس د دې ځنه دلته کې دا خبر وکړه الته کې چې لاله خاوند ته خبر خو نه کنا خزه خو دې د بل چا سره لین دین جوړ کړي دی تا باندې تندرم نه راچيو الته کې چې د بل چا سره چې لین برابر کړي دی اول کو هغه ورته وی دا څه خبره وکړه هغه ول زه به درته ویم کنه ته ول داسې معلومات کوه نو هغه کو بخزه چرته لګه د کور نو وته چې وګوره کنه غلام دا خبره رښتیا وخا دی غلام چې دا خبره کړي چل پکې شته دی ځکه یو سړی باندې د شک پیدا شي نو کو دا هغه خصيفت او عادت مرتبه بدخکاری بس دا خصيفت مرتبه بدخکاری بیا نو هغه چې لکه خزه کې خو چل شته دی نو دی ورته غلام ورته هغه نه من غلام ورته د شکارو کا چې زما دا خبره د دروغ کاری نو ول د قصد ځان او دک لګ د قصد ځان او دک او پته بدرته ولګي دا خزه دی وجني چاړه د پسیرخلی قنچی د پسیرخلی هو وجني دی پریدي دی نه او چې ستانه ځان پارېږي کی نو بس دا بل سړی سبا چې دی نکاو کی هغه وخا نو بس سړی د ځان څخه 13 چې د چاړه یتور ځان سره کې خو دی دا او د قصد ځان او د کړي دی الته کې خو په بل چې هغه مجبوری و چې تعویز ولا لګي سړی زمونږ ځان خاصم په تاسو پسې چې امړي بیا ګرځي پسې کنه پیسې راځم کوي په تاسو سيزونو مردارو لګي بیا نو اخذ چې دغه چلو کو چاړي را واخسته چې لا یو څو اختب ول دي غری نه راکټ کوم سړی خو د قصد ځانو د کړو نو چې الته کې هغه چاړه دغه کړو دی مړې د څنګه سړی ته پته وجو هو د غلام د خبره خو رښتیا و خو ځان ستوره کې خو دی و په دماغي سره چې د خزنه سرو وو خزه خو چې د بیغه مکړه اوس دلته څه عمل وکړو دلته کې دا مسله الته کې لاله د خزرونو پسې خبر خو نه کنه اسی به سدي چې زموږ خو غلام په کور کې پاتې کېږم سار او ماخام دي دا خو لګي د خورې د لری سره کړي که سار را پاسې مو وهل ټکول کو ماخام چې د کېږم نو وهل ټکول بس نه خبر او وهل ټکول دي او یو خو بندوبست د کړي بل چې ځکه لین برابر چې بل دغه کوم د خزینه ځان بیغم کوم ولور چې کې دي شلو خورې د لوجري نو غوړه منډه کې په منډه راځي چې دلته ګرال خورې په ویلو کې خور به سر د سره وونه جوغوي چې دې لګیا شو دلته کې سړی باندې را باندې کې خاصه موږ خور چې دې ست به ست چې دې تا قتل کړلا یو دلته کې چې دې دا عمل وکړو چې هغه د خجرون رال سړی چې هغه قتل کو دلته کې دې بل طرف ته لاړې د سړی چې قبرونه غوي ته خاندان ته خبر وکړو ظالمانو خبر نه داغه اورورم چې دې پاګه پسې هغه خو دغه راغلي دې اورورې د لمړ کو نو بس دا غزینا غویرال او یو لوی فساد چې هغه برپا شو امام غزالی رحم الله فرمایي چې دا د دې لګي خبره د وجینا د چغلې د وجینا چې دومره لوی فساد خور شي ال دغه سره غریب خبر نه دی چې زما خلاف سکیږي خزه غریب خبر نه دی چې زما خلاف سکیږي او دومره لوی فساد چې هغه خور شو نو ځکه نبی رسول الله دغه حدیث مبارک ذکر کوي چې لا يدخل الجنه قطات چغل خور سره د جنت او بل وکړي د جنت بویم نشي محسوسولې
چې حدیث مبارک دی د جنت بوی 1500 کاله مسافت باندې چې هغه محسوسيږي نو دی وای د جنت بوی هم نشي محسوسوله ځکه چې دی په دنیا کې په معاشره د اسلام کې چې فساد خوري سره د ځان نه خبر نه او د بور لکه کړي هغه دغه ته رسولي او چې حقیقت شي نو حقیقت به بدلی بیا نو ځکه حدیث مبارک کې نبی اسلام فرمایي زمره سخ وعید ذکر کړي چې لا يدخل د جنت داخلي دیم نشي ځکه د مسلمان معاشره کې فساد خوري د مسلمان معاشره نه د امن د سکون د چې یو واله وحدت د اوچتای بلکې معاشره کې یو فساد خوري نو حدیث مبارک کې چې دغه سخ وعید ذکر